علیه وسلم د امت ته ټول ژوند ښودلی دی چې د امت به خپل ژوند څنګه تیری. د ګاونډي حق یې موږ ته ښودلی دی، د میلمه حق یې موږ ته ښودلی دی، د غریب او د نادار حق یې ښودلی دی. دا ټول هر څه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د میلمه او د کوربه تعلق بیان کړی دی چې میلمه سره به کوربه څه سلوک کوي، څنګه خیال به ساتي، او د میلمه به د کوربه سره څومره وخت تیری. نو میلمه له څه پکار دي او بیا یې څه میلمستیا پکار ده او کوربه له څه پکار دي د دې میلمه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دي. نو میلمه دا د یو خیر ذریعه ده او د مخلوقو عام طور یو به بل کره ځي، خپلوی دي قطع تعلق به هم نه کوي، رشته داري او خپلولي به هم پالي. نو چې کله خپلولي پالي نو خامخا کله به د چا میلمه کېږي او کله به څوک ستا میلمه کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، څوک چې په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلیکرم ضیفه، نو دې د میلمه اکرام وکړي، د میلمه د قدر وکړي او د میلمه میلمستیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ورځ دا هغه پرتکلفه چې ښه روټۍ ده او ښه ډوډۍ ده او ښه طعام دی، نو یو ورځ پې ښه ښکلی اکرام وله وکړه. او د میلمه د میلمستیا ورځې چې دي دا درې دي. درې ورځې که ستا په کور باندې میلمه راغی او تا سره درې ورځې دیره شو، نو دا د میلمه حق دی. نو د خپل وس مطابق د هغه میلمستیا وکړه. وما بعد ذلك فهو صدقه، او که د دې نه وروستو دا میلمه ساریږي او ته پې څه خوراک کې د عام معمول مطابق چې څه خورې په هغه مغه خوره، نو دغه ستا دا خوراک په هغه کول دا صدقه ده. ځکه شریعت او رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې میلمستیا ښودلې ده. نو که یو میلمه هلته دیره شو او ایثار شو د درې ورځو نه سیوا او دا کوربه پې بیا هم د خپل وس مطابق خوراک کوي چې څه دی خوري، نو دا د ده دپاره صدقه ده. او وایي میلمه له هم نه ده پکار چې په کوربه باندې زیاتې ورځې تېرېږي، چې هلته پړو واچي او کوربه د هغې د وجې په حرج کې مبتلا شي او هغه تنګ شي.